دا پرونه بله ورځ مې په دې موبایل باندې یو پیک ویډیو وکته چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اسیر ختم نبوت غازی ختم نبوت او تک سپینه ګیره یو ډیر نډر او با جرأت عالم مفتی کفایت الله صاحب حفظه الله هغه پسې چا ویډیو جوړه کړې ده حالانکه د چې کم تصویر دی تاسو بیا وګورئ هغه تصویر د جیل دی او په جیل کې دی په څه کې بندیوان دی د ختم نبوت په معامله کې دله جیل ورکړی شوی کمیس یې اوښکې قسم دی هغه داغونه چې د په بدن وګورئ د سړی نشي برداشت کولی تکه سپینه ګیره او د ختم نبوت دپاره او د اسلام او د دین او د حق ګویۍ د وجې نه دومره تکالیف او مشقتونه یو ځل په بیان کې وي زه په خپل هغه بیان کې دی ما را وغوښته ما کمپیرینګ کو ما نظامت کو د سټیج په هغې کې وی قسم په الله وی داسې جیل کې اچولی یو ماشوم یاد که خپل بچی یو زوی یادو وی زما دې زوی ته په سترګو کې شین مرچکی واچو زما خاندان هم د اسلام دپاره او ختم نبوت دپاره تکلیفونه برداشت کړي خو الحمدلله هغه کسان خدای رسوا کړل او دا سړومبي ځل نه دی موږ مفتي صاحب ته وایو دا زموږ د اسلافو د اکابرو دا تاریخ دی څوک به الزامات لګوي څوک به تهمتونه لګوي څوک به ویډیوګانې جوړوي ستاسو د سچایۍ ستاسو د حقانیت ستاسو د للهیت صفایي فیصلې به د اسمان نه راځي دغه خلک به الله رسوا کوي خو د هغه خلکو په خاندان باندې زه افسوس کوم د هغه خلکو په تربیت زه افسوس کوم چې دغه مبارکه سپینه ګیره او دا بوډا ستا پلار به هم بوډای نیکي به دې هم بوډای ستا د پلار څوک بې عزتي وکړي ته یې نشي برداشت کولی ستا د تره او د ماما ستا د مشر څوک بې عزتي وکړي ته یې نشي برداشت کولی بیا دغه تکه سپینه ګیره یو داسې عالم چې هر میدان کې سینه د ډال په شان نیولې ده او سر یې تلي کې ایښی قسم په الله هغه یو څو زوزیه بیانات کړي ما اورېدلي ما وی چې دا سړی خدای نه بخي د ده شفاعت او مغفرت نه نصیب کېږي نو موږ خو دې تمه نه کوو یو ځل وایي وی که څوک د نبي علیه السلام عزت نه کوي وي زه د هغه چا عزت کولو ته نه یم تیار که هغه د دې وخت جج دی که هغه د دې وخت دا جرنل دی که کرنل دی که د دې وخت ډي سپي دی که اسپي دی که د دې وخت د یوې پارټۍ مشر دی که یو طاقتور دی او کمالداره دی څوک چې د نبي علیه السلام عزت کوي د نبي علیه السلام قدر کوي زه د هغه غلام یم زه د هغه خادم یم د هغه پیزار به سموم د هغه خپې به ښکلوم او که څوک د نبي علیه السلام قدر نه کوي او د هغه په شان کې اهانت کوي ګستاخي کوي دا زما دشمن دی زما د خاندان دشمن دی زما د بچو دشمن دی زما د میشن دشمن دی دا د دواړو جهانو د سردار مبارک دشمن دی دا د صحابو دشمن دی دا د فرشتو دشمن دی او دا د رب العالمین دشمن دی داسې مبارکه هستی بدبخته په ده پسې ته خوله څنګه کولاوئ د هغه په سر باندې مبارک پټکې د قیامت په ورځ به د الله نبي درته وایي چې زما په وارث پسې تا داسې پوسټ کو ته په کومو سترګو راغلی نن زما د شفاعت تمه کې زما رونو سیاست کوې پاټۍ کوې پرې جنبي هر څوک کوي دنیا ده هر څه به کوو خو ګورې عالمان مه ټارګېټ کوې پټکې او ګیره داسې به د الله رسوا کی لکه څنګه چې قارون الله رسوا که چې د موسی علیه السلام په شان کې یوه ښځه تیاره کړې وه او په هغې الزام لګو الزام او چې حلالي وي حلالي دی به چرم جومات پسې خبرې نه کوي مصلې پسې به نه کوي منبر پسې به نه کوي محراب پسې به نه کوي مرکز پسې به نه کوي حرم پسې به نه کوي بیت الله شریف او روزه د دوانو جهانو سردار مبارک او دغه رنګ صفا مروه او څومره شعائر اسلام شعائر دین دي پټکې ګیره عالم طالب حافظ دې پسې به بد رد نه وي او که تربیت یې صحیح نه و حرامي و حلال نه و خوراک یې حلال نه و نو بیا دی چې لږ رالویږي دی هم موبایل استعمالوي دی خو د دې معاشرې نه بهر نه دی بیا به دیم د هغه چا تقلید کوي بیا به دی د هغه چا تابعداري کوي چا چې په موسی علیه السلام پسې تهمت او تور لګولی و که نه و لګولی داسې ډېرو بزرګانو اولیاء کرامو باندې خلکو تهمتونه او تورونه لګولي
داسې زمونږ اکابر او اسلاف او علماو باندې چا الزامات لګولي الله د دوی صفایي کوي او دغه خلک به الله راګیروي او ذلیله کوي او شرموي. الله دې زمونږ خاندانونه زمونږ نوجوانان او کشران د داسې قسمه بې ادبونه محفوظ وساتي.